مقدم نہیں یاد نقیض مقدم بشرطیہ متصلہ لزومیہ کی احتمالات عقلیہ د نتیجے اعتبار د استثناء سره څلورو دو صحیح و دو نو صحیح استثناء په شرطیہ متصلہ کې د عین مقدم نوشي نتیجه عین تالی ورکوي لکه کلما کان هذا الشیء انسان کان حیوان دا شرطیہ متصلہ ده عین مقدم سره کېدل شی د انسان او نقیض سره نه کېدل شی انسان نقیض هر شي رفع او عین تالی څوک دی کان حیوان نقیض سره لم یکن حیوان اوس دې کې استثناء چې د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تالی راځي که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لکنه انسان استثناء د عین مقدم نه وشوه نتیجه اوس عین تالی ورکوي دا نتیجه شو چې کان حیوان دا ولې د عین مقدم نه نتیجه عین تالی ولې ورکوي ځکه د عین مقدم ملزوم دی کېدل شی انسان دا ملزوم دی کېدل شی حیوان دا اوس لازم دی چې استثناء د عین مقدم نه وشوه نو دا وجود د ملزوم راغی وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره ولکه ملزومی او لازم سره نه بیا به دا ملزوم نشي لازم به لازم نشي خلاف مفروض براشي دی هغه قسم جوړ کړه چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تالی لکنه انسان دا نتیجه شو په حیوان اوس که په دې کې استثناء د نقیض مقدم نه وشوه نتیجه بیا نقیض تالی نه راځي کلما کان هذا الشیء انسان کان حیوان استثناء د نقیض مقدم نه وکړه لکنه لیس به انسان دا شی انسان نه دی دا نتیجه نه ورکوي چې فهو لیس به حیوان د نقیض مقدم نه نقیض تالی نه ورکوي ولې لکه نقیض مقدم انتفاع د ملزوم ده او نقیض تالی انتفاع د لازم ده انتفاع د ملزوم مستلزمه نه د انتفاع د لازم لره ځکه لازم کله کله صحیح عادي اوس که په دې شرطیه متصله کې استثناء د نقیض د تالی نه وشوه عین تالی نه بیا نتیجه عین مقدم نه ورکوي که داسې دی وي که دا شی انساني نو دی به حیواني لیکن دی انسان نه دی نقیض مقدم شو دا نتیجه نه ورکوي چې فهو لیس به حیوان د نقیض مقدم نه نقیض تالی نه ورکوي لکه نقیض مقدم انتفاع د ملزوم ده او نقیض تالی انتفاع د لازم ده پیږي او انتفاع د ملزوم دلالت کوي په انتفاع د لازم دلالت کوي په انتفاع د ملزوم ولې انتفاع د لازم دلالت کوي په انتفاع د جميع ملزوماتو او بعض د جميع ملزوماتو نه ملزوم خاص دی چې دا مقدم دی پوه شو یعنی په شرطیه متصله کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلورو خو صحیح دوه دي دوه کوم صحیح دي چې د عین مقدم نه استثناء وشي نتیجه نقیض تالی ورکوي که د نقیض مقدم نه استثناء وشوه نو بیا نتیجه نقیض تالی نه ورکوي په جانب د مقدم کې یو احتمال صحیح شو بل صحیح نه شو په جانب د تالی کې چې استثناء د عین تالی نه وشي نتیجه عین مقدم نه ورکوي ځکه عین تالی وجود د لازم دی او عین مقدم وجود د ملزوم دی وجود د لازم دلالت نه کوي په وجود د ملزوم او که چېرته په تالی په جانب کې استثناء د نقیض د تالی نه وشوه نقیض د تالی انتفاع د لازم ده او نقیض د مقدم انتفاع د ملزوم ده او انتفاع د لازم بیا دلالت کوي په انتفاع د ملزوم باندې پېښ وي نو په جانب د مقدم کې دوه احتمال دي یو صحیح نه لري چې د عین مقدم نه استثناء وشي نتیجه عین تالی ورکوي او که د نقیض د مقدم نه استثناء وشي نتیجه نقیض تالی نه ورکوي او د تالی په جانب کې چې استثناء د عین تالی نه وشي نو نتیجه عین مقدم نه ورکوي او که بیا د نقیض تالی نه استثناء وشوه نتیجه نقیض د مقدم ورکوي نو یو احتمال په جانب د مقدم کې صحیح دی استثناء د مقدم کې او بل احتمال په استثناء د تالی کې صحیح دی نو د څلورو نه بعد صحیح احتمال دوه جوړېږي
اوس منفصله کې قیاس جوړوي او دا قیاس استثنائي دی چې دا یو شرطیو نه کوم قیاس جوړ شي دا استثنائي ځکه دا نتیجه په استثناء ورکوي شرطیه یو متصله وه هغه تېره شوه دویم اوس شرطیه منفصله شروع شوه او په منفصله کې حکم په انفصال شی دی څه د دو جزئینو په منځ کې انفصال دی نو دا منفصله په څلور په درې قسمه ده بیا یو منفصله حقیقیه ده دویمه منفصله مانعة الجمع ده او دریمه منفصله مانعة الخلوه ده نو په دې منفصله حقیقیه کې قانون دی دې کې جمع د جزئینو هم ناروا وي دا مقدم او تالی جمع کیږي هم نه جمع هم ناروا وي او خلوه هم ناروا وي ولې ځکه دا منفصله حقیقیه د دوو جزو نه جوړه ده او د جزئینو کې تناقض دی نقیضین دي نو د دې دواړه جزونه به په یو شي کې جمع کیږي هم نه اجتماع د نقیضینو ده او د یو شي نه به دواړه پورته کیږي هم نه دې کې د جزئینو جمع هم ناروا ده خلوه هم ناروا ده په خبره پوه شي ځکه جمع د نقیضینو ده او خلوه ارتفاع د نقیضینو ده اجتماع د نقیضینو هم باطله ده او ارتفاع هم باطله ده نو په دې کې به یو جز واقع کیږي یا عین یا نقیض دواړه نه جوړیږي لکه ووایي هذا العدد اما زوج و اما فرد زوج پیژنې په عدد کې زوج هغه عدد ته وایي چې انقسام کیږي متساویینو ته بې د فصل د واحد نه لکه اربعه شو اربعه چې تقسیمینو انقسام چاته کیږي متساویینو ته دوه او فرد کوم عدد ته وایي چې انقسام متساویینو ته نه کیږي لکه ثلاثه شو بې د فصل د واحد نه فصل د واحد پکې راځي که ثلاثه چې نیمه نو دوه به یو غاړې ته کي یو به بلې غاړې ته داسې کولی نه شي چې یو غاړې ته کي یو بلې غاړې ته کي دا یو منځنی په نیم کي دا فصل منطقیان نه معتبروي دا طبیعت نه مخالف دی ځکه شی چې چاته ورکوي نو پوره ټول به یې ورکوي په نیم خلک خبر کېږي ته پوه شوې نو دې ته عدد فرد وایي چې انقسام متساویین ته نه کېږي د ثلاثه انقسام متساویینو ته بې د فصل له واحد نه نه کېږي او فصل له واحد نه معتبروي نه نو دا به انقسام غیر متساویینو ته راځي یو به دوه به یو غاړې ته کې په دریو کې یو به بلې غاړې ته کې نو دوه به یو له ورکړي یو به بل له ورکړي یو په نیمایي نه ځکه هغه نیم باندې هر یو بل خفه کېږي نو دا غیر منقسم متساویینو ته دی دې ته فرد وایي اوس تا دې کې قضیه جوړه کړه او بیا قیاس جوړی په منفصله حقیقیه کې لکه داسې ووایي کلما کان هذا الشیء انسانا که چېرته دا شی انساني دا کلما سور د متصلي کلی دی سور د منفصلي سور د متصلي کلی دی لکه ووایي هذا العدد اما زوج و اما فرد دا اما چې دا سور د منفصلې دی او دا منفصله حقیقیه ده نو داسې ووایي چې هذا العدد اما زوج و اما فرد په دې هذا سره د هذا خو اسم اشاره ده یو عدد ته به دې اشاره کړي یا به دې اشاره اربعو ته کړي څلورو ښځو ته و اما فرد یا به دې دریو ښځو ته اشاره کړي دا عدد به یا زوجي یا به فردي دا زوج هغه عدد دی چې منقسم دی متساویینو ته او فرد هغه عدد دی چې غیر منقسم للمتساویین دی نو اربعه منقسم متساویین دی زوج دی او ثلاثه غیر منقسم للمتساویین دی دا فرد دی اته ووایي چې دا عدد یو شي ته اشاره وکړي ښځې ناستې یا سړي ناستې یا روپۍ او وایي هذا العدد دا شمار یا به زوجي څه وایي الزوج څه معنا ده منقسم وایي متساویین و اما فرد یا به فردي دواړه به نه وي ځکه دا اما سور د منفصلې ده دا منفصله حقیقیه ده
نو دې کې احتمالات عقلیه د نتیجې اته دي. څه دي؟ احتمالات عقلیه د نتیجې اته دي، خو صحیح د دغه اتو نه څلور دي. څنګه؟ اول دا چې استثناء د عین مقدم نه وشي، نتیجه د عین تالي راشي، او د عین تالي نه د استثناء وشي، نتیجه د عین مقدم راشي، د عین نه د نتیجه عین راشي. دې کې عین مقدم څوک دی؟ وایي چې دا عدد به یا زوجي یا به فردي. هذا العدد اما زوج، دا زوج مقدم دی، بیږي؟ او دا عین مقدم دی، نقیض څه دی؟ لیس بزوج. لکه نقیض د هر شي رفع. او عین تالي څوک دی؟ فرد. څه؟ فرد. او نقیض څه دی؟ لیس بفرد. اوس دې کې احتمالات عقلیه د نتیجې په اعتبار د استثناء سره اته دي. څه دي؟ اته څنګه دي؟ چې استثناء د عین مقدم نه وشي، نتیجه د عین تالي راشي، یا د استثناء د عین تالي نه وشي، نتیجه د عین مقدم راشي. دوه دا شو. او استثناء د نقیض د مقدم نه وشي، نتیجه د نقیض د تالي راشي، یا استثناء د نقیض د تالي نه وشي، نتیجه د نقیض د مقدم راشي. بیږي؟ د عین نه استثناء عین، د نقیض نه نقیض. نو څلور احتمال دا شو. ته پوه شو؟ د عین نه استثناء عین، او د نقیض د نقیض، د عین مقدم نه عین تالي یو، د نقیض د مقدم نه نقیض د تالي. اوس تالي ته لاړ شه. استثناء د عین تالي نه عین مقدم، او د نقیض د تالي نه نقیض د مقدم. دا څلور موافق دا څلور پکې باطل دي. لکه کته داسې ووایې ولې په دې څلورو کې یا جمع د نقیضینو راځي، یا اجتماع د نقیضینو راځي، یا ارتفاع. شابسي چې ته وایې چې دا عدد به یا زوجي یا به فردي، استثناء د عین مقدم نه وکړه. دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکنه زوج. د دې د عین تالي نشي راتلی. دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکنه زوج، د عین مقدم نه استثناء وکړه. نو دا نتیجه عین تالي نه ورکوي چې فهو فرد. دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکن دی زوج دی، نو فهو فرد، چې دا نتیجه راشي. ځکه چې د عین مقدم نه استثناء وشو، نتیجه عین تالي راغله، نو دا خو جمع د نقیضینو شوه. څه شوه؟ جمع د نقیضینو. یا د عین تالي نه دې وکړه، عین مقدم راغی. دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکن فرد دی، او دا نتیجه ورکي چې فهو زوج. دا عین نه چې نتیجه عین مقدم نه عین تالي ورکي، استثناء د عین تالي نه عین مقدم ورکي، نو جمع د نقیضینو ده. زوج او فرد خو نقیضین دي. او د نقیض د احدهما نه نتیجه نقیض د اخر هم نه ورکوي. ولې؟ بیا ارتفاع د نقیضینو ده. لکنه دا شی به یا څه زوجي یا به فردي، لکنه لیس بزوج، چې دا نتیجه ورکي فهو لیس بفرد، یا استثناء د نقیض د تالي نه وکړه. هذا العدد اما زوج و اما فرد، لکنه لیس بفرد، چې دا نتیجه ورکي چې فهو لیس بزوج. ان د عین نه چې عین نتیجه ورکي، د عین مقدم نه عین تالي، د عین تالي نه عین مقدم، نو جمع د نقیضینو ده. او که د نقیض د مقدم نه نتیجه ورکي نقیض د تالي، او د نقیض د تالي نه نتیجه ورکي نقیض د مقدم، بیا ارتفاع د نقیضینو ده. نو دا څلور پکې ناروا شوي. څه شوي؟ ناروا شوي. روا به اوس څنګه وي چې استثناء د عین مقدم نه وشي، نتیجه به نقیض د تالي راځي، او چې د عین تالي نه وشي، نتیجه به نقیض د مقدم راځي. د عین احدهما نه به نتیجه ورکوي نقیض د آخر. نو دو صورتونه به دا راځي. دا عدد به یا زوجي یا به فردي. اوس استثناء وکړه د عین مقدم نه، دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکنه زوج. استثناء مې د عین مقدم نه وکړه، نتیجه به نقیض د تالي راځي، فهو لیس بفرد. لکنه فرد، استثناء مې د عین تالي نه وکړه، نتیجه به نقیض د مقدم راځي. دا عدد به یا زوجي یا به فردي، لکنه فرد، دا به نتیجه ورکوي فهو لیس بزوج. په دې پوه شئ؟ د عین مقدم نه چې استثناء وشي، نتیجه به نقیض د تالي،
او چې د عین تالي نه وشي نتیجه به نقیض مقدمي یعنی د عین احدهما نه چې استثناء وشوه نتیجه به نقیض د بل آخری نو که د عین مقدم نه استثناء وشوه نتیجه به نقیض د تالي او که د عین تالي نه وشوه نتیجه به نقیض د مقدمي دا صحیح شوه بل څه که د نقیض د احدهما نه استثناء وشوه دا دو سردون نور پاتې هغه دو پاتې دي که د نقیض د احدهما نه استثناء وشوه نتیجه به بیا عین عین آخر راځي څنګه به داسي دا شی به یا دا عدد به یا زوجي یا به فردي لكنه ليس بزوج فهو فرد فهو فرد لكنه ليس بفرد سنتيجه بي هو الزوج يعني د عین احدهما نه نتیجه ورکوي نقیض آخر د عین مقدم نه نتیجه ورکوي نقیض تالي او د عین تالي نه چې استثناء وشي نتیجه به نقیض د مقدم ورکوي د عین نه به نتیجه ورکوي نقیض د آخر خو که استثناء له چا نه وشوه د نقیض د احدهما نه وشوه بیا به نتیجه عین د آخر ورکوي آخري څلور صحیح دي او مني څلور باطل دي که نه منی څلور باطل دي ځکه دې کې خو جمع د جزئین هم باطل راځي ارتفاع راځي دا منفصله حقیقیه ده نو دې کې جمع د جزئین هم ناروا ده او خلوت ناروا د دې وجه نه احتمالات عقلیه د نتیجې په دې کې اته دي خو څلور صحیح دي څلور اگر نه صحیح کوم دي چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تالي نه راځي او که د عین تالي نه استثناء وشوه عین مقدم نه راځي ځکه د عین نه چې استثناء نتیجه عین راشي نو جمع د نقیضین راځي او د نقیض د احدهما نه چې استثناء وکړي یا د نقیض د مقدم نه یا د نقیض د تالي نتیجه نقیض د آخر هم نه راځي بیا ارتفاع د نقیضین راځي نو صحیح نتیجه به صحیح څلور قسمه راځي که د عین مقدم نه د استثناء وکړه نتیجه به نقیض د تالي راځي که د عین تالي نه دې وکړه نقیض د مقدم او که د نقیض نه د احدهما نه د استثناء وکړه نتیجه به بیا عین آخر راځي نو دې کې هغه صحیح څلور داري ښه هغه نور چې هغه باطل یې لرې کړي دي منفصله حقیقیه چون هذا العدد اما زوج و اما فرد دې کې مقدم څوک دی زوج او تالي څوک فرد دا اما سور د منفصله حقیقي دی ښه اوس دې کې منفصله حقیقي را زوج او فرد دو جزء د منفصلي دي دواړه جمع کېږي نه په عدد واحده کې نه دواړو نه خلوه د عدد واحده هم باطله ده که دا نقیضین دي نو دې کې هغه صحیح استثناء چې نتیجه ورکوي صحیح نتیجه ورکوي هغه دا ده دا عدد به یا زوجي یا به فردي زوج عین مقدم شو نقیض سره لیس بزوج او فرد عین تالي دی او نقیض سره نقیض لیس بفرد پیږي اوس دلته کې دا استثناء د چا نه کړله ګوره دا عدد به یا زوجي یا به فردي لکنه زوج لکن دی زوج دی استثناء د عین مقدم نه وکړه نتیجه به نقیض تالي راځي فهو ليس بفرد پوه شوې فهو ليس بفرد اوس راځه لکنه فرد دا استثناء د چا نه وکړه د عین تالي نه وکړه نتیجه به نقیض د مقدم راځي فهو ليس بزوج لکنه ليس بزوج دا استثناء وکړه د نقیض د مقدم نه نتیجه به عین تالي راځي فهو فرد لکنه ليس بفرد دا استثناء د چا نه وکړه د نقیض د تالي نه وکړه نتیجه به عین مقدم راځي فهو زوج تمام شو دا کتاب تمام شو دا کتاب ختم شو چې صغرا ختم شو الحمدلله اخره کې خراب لې تبرک ګوره په منفصله حقیقیه کې احتمالات متصله کې احتمالات عقلیه د نتیجې دا یادول غواړي دا څو شو نه په متصله لزومیه کې د اتفاقین او قیاس نه جوړېږي پرون ما ویلې متصله لزومیه کې احتمالات عقلیه د نتیجې په اعتبار د استثناء سره څلور دي صحیح د څلورو نه دوه دي هغه څلور ټول څنګه دي استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه د عین تالي راشي
استثناء د نقیض د مقدم نه وشي نتیجه د نقیض د تالي راشي او تالي ته لاړ استثناء د عین تالي نه وشي نتیجه د عین مقدم راشي استثناء د نقیض د تالي نه وشي نتیجه د نقیض د مقدم راشي څلور شو صحیح په څلورو کې دوه دي دوه په جانب د مقدم کې دي او دوه په جانب د تالي کې دي یو په جانب د مقدم کې صحیح دی یو په جانب د تالي کې صحیح دی چې استثناء د عین مقدم نه وشي په شرطیه متصله لزومه کې نتیجه عین تالي راځي لکه وایي کل ما کان هذا الشیء انسان نو کان حیوان استثناء د عین مقدم نه وکړه لکنه انسان دا به نتیجه عین تالي ورکوي په حیوان دا ولې لکه عین مقدم وجود د ملزوم دی او عین تالي وجود د لازم دی وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره خو که په دې ځای کې استثناء د چا نه وشو د نقیض د مقدم نه وشوه نتیجه بیا نقیض د تالي نه راځي هذا الشیء ان کان هذا الشیء انسان فهو حیوان لکنه لیس بانسان دا نتیجه نه ورکوي چې فهو څه فهو حیوان نه دا نتیجه دا نه ورکوي لکنه لیس بانسان دا انسان نه دی نو دا نتیجه نه ورکوي چې فهو لیس بحیوان د عین مقدم نه نقیض د تالي نتیجه نه ورکوي ولې که دا مقدم ملزوم دی او تالي لازم دی چې ملزوم موجود شي او په دې ملزوم باندې نقیض د لازم مرتب شي دا خو باطله ده یعنې چې استثناء د عین مقدم نه وشوه نو وجود د ملزوم شو دا به نتیجه ورکوي عین تالي چې وجود د لازم دی خو بیا د نقیض د مقدم نه نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي لکنه لیس بانسان دا نتیجه نه ورکوي چې بوله لیس بحیوان ځکه انسان سره خاص دی حیوان عام دی او نقیض د مقدم انتفاع د ملزوم ده او نقیض د تالي انتفاع د لازم ده انتفاع خاص مستلزمه نه ده انتفاع عام لره انسان بني وحيوان بني شابه بل دا چې لازم کله کله عامي نو ملزوم منتفي شي او لازم نه منتفي کېږي ولې لازم عامي او په جانب د تالي کې بیا په شرطیه متصله کې چې استثناء د عین تالي نه وشي نتیجه عین مقدم نه ورکوي ځکه عین تالي وجود د لازم دی عین مقدم وجود د ملزوم دی وجود د لازم دلالت نه کوي په وجود د ملزوم ځکه لازم کله کله عامي او کله کله څه خاصي چې لازم عامي نو هغه خو بیا د دې ملزوم سره یوازې تعلق نه لري نور سره هم لري او چې په جانب د تالي کې استثناء د څه نه وشي د نقیض د تالي نه وشي نتیجه بیا نقیض د مقدم په شرطیه متصله کې ورکوي ځکه نقیض د تالي انتفاع د لازم ده او نقیض د مقدم انتفاع د ملزوم ده انتفاع د لازم دلالت کوي په انتفاع د جميع ملزوماتو او بعض جميع ملزوماتو نه ملزوم خاص دی چې دا مقدم دی شرطیه متصله خو جوړ کړه ای کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي او صحیح د څلورو نه دوه دي اوس منفصله حقیقیه کې چې ته قیاس جوړ کې او نتیجه په استثناء سره جوړای نو ای کې احتمالات عقلیه د نتیجې اته دي او صحیح د اتو نه څلور هغه بیان شي استثناء د عین مقدم نه عین تالي نه ورکوي او د عین تالي نه عین مقدم نه ورکوي ولې جمع الجزئين منفصله حقیقیه د عین چې عین نتیجه ورکوي جمع الجزئين او د نقیض د احد ایمان چې نتیجه نقیض د اخر ورکوي ارتفاع د نقیض نو څلور احتمالات ارتاو شو څلور پکې پاتې دي صحیح دي چې د عین مقدم نه استثناء وشو نو نتیجه به نقیض د تالي راځي او چې د عین تالي نه وشي نتیجه به نقیض د مقدم راځي او اوس چې د نقیض نه شي که استثناء د نقیض د احد ایمان وشو نتیجه به عین اخر راځي دا څلور صحیح دي دا څلور صحیح بدان کې بسم الله الرحمن الرحیم بدان کې علم بردونه واستده خو مخکې ویلی شی دی دا اوستوار شروع شو وی علم په دوه قسمه دی صغرا کې ویلی شی نه دی یکی تصور یو تصور دی پیږي دوم تصدیق دویم تصدیق دی هلکه تصور څه ته وایي
وی تصور ادراک ماهیتی را گوین تصور ادراک ته ماهیت ته وی چې د ماهیت ادراکو کیا حکم پکې نه کوي و تصدیق حکم را گوین دا تصدیق څه ته وی حکم ته دی تصورو کې او بیا پکې حکم هم کی تصدیق حکم ته وی خو بعد از طرفین تصور دا غلط عبارت غلط کړ د ناقد غلط دی کتاب چا چې لیکل د په خد خرواچم د غلطی لیکل تصدیق حکم ته وی خو بعد از طرفین تصور داسې نه بعض از تصوری طرفین دا طرفین مخکې کړ دي په تصور دا تصور مخکې دی په طرفین باندې بعد از تصوری طرفین تصدیق حکم دے خو بعد تصوری طرفین بعض د څنګه لیکل دی کته ګوره غلطی لیکل طرفین تصور لیکل بعد از طرفین تصور داسې نه دی بعد از تصوری طرفین تصور طرفین تصدیق حکم دی حکم حکم دی پس د تصور د طرفین نه چې د طرفین تصور کې او بیا سره حکم جمع کې نو دغه تصدیق دی لنډه دا شوه تصدیق با په تصور با په مفرداتو کې ادراک د مفرداتو تصور دی او ادراک د قضیه حکم بچا کی قضیه کی نو ادراک د قضیه تصدیق کی که قضیه کې حکم په مفرد کې حکم نه نو څوک چې ادراک د مفرد کی نو ادراک د مفرد تصویل شي تصور او تصدیق څه شری تصدیق حکم دی خو شرط ولا تصور د طرفین دی چې د دوه طرفونو تصور ته وکړي او بیا سره حکم جمع کړي نو معلومه شو چې تصدیق په قضیه کې راځي او تصور په مفرد کې راځي اوس پوه شئ دا لنډ وړي تحقیق شو لکه تصور د مفرداتو کوي تصور څه ته وایي حصول صورت شی په عقل کې صورت شی معنا موزون له ته وایي د هر یو لفظ چې معنا موزون له متصوره کې او دا معنا موزون له ذهن ته راولي نو دقې ته تصور وایي لکه د انسان تصور سره مفرد دی حصول صورت د انسان په ذهن کې صورت دغه نه دی ګورې چې دا په خارج کې ښکاري حیوان ناطق صورت دی حیوان ناطق صورت دی صورت الشیء ما امتاز به شیء عن غیره امتیازا ذاتیا نمارزی صورت د شی دی ته و چې شی په ممتازه کېږي د غیر نه په امتیاز ذاتي سره یا په امتیاز عارضي سره که تصور د انسان چې وکړي په حیوان ناطق سره انسان مفرد دی نو حیوان د جنس دی او ناطق فصل دی او د په معنا موزون له کې داخل دی نو دې ته ذاتیات وایي عام داخله په معنا موزون له کې جنس او خاص داخله په معنا موزون له کې څه فصل او د تصور ته په حیوان په ناطق سره او د انسان معنا سره حیوان ناطق ځکه دی وځه شعر د پاره د حیوان ناطق نو په دې معنا موزون له کې دا حیوان عام دی او داخل دی او ناطق خاص دی او داخل دی نو دی عام داخله ته دوی جنس وي او دی خاص داخله ته فصل وي او دی ته ذاتیات وي داخل دی په ذات انسان کې او کته تصور د انسان په ماشي سره وکړو په ماشي ذاهق سره عارضیات دي دا ماشي د انسان د عوارض نه دی لکه ماشي په معنا موزون له د انسان کې نه خارج دی لازم دی سره وماشي ماخوذ دی مشتقل د ماشي نه دی ماشي د عوارض د چا نه ده انسان ته کله کله ماشي عارض شي روان شي تک چې تک شروع کړي نو په دخله کې اطلاق د ماشي کوي ځکه حمل مشتق په یو شي چې کېږي حمل صادقه علت قیام د مبني یا ذاهق والا د ذاهق په حقیقت د انسان کې نه دی داخل د حقیقت د انسان حیوان ناطق دی خدا ذهق و سر ذاهق د حملېږي کله چې ذهق ورته عارض شي خاندا شروع کړي نو دې تصور د دې انسان چې ته په معاشي ذاهق سره وکړې د هغه صورت عارضي دی په دې سره امتیاز د انسان کېږي د غیر نه امتیاز عارضي دا هغه تصور شو ښه د شي تصور دی که صورت د شی په ذهن کې حاصل کا او حکم پکې نه و دغه تصور دی او دې تصور د مفردات وایي پیږي تصور د چا مفردات
او تصور د نسبت خو نسبت پکې بیا قسمونه دي نسبت تام خبری چې ادراک وشي او د نسبت او نسبت تام خبری وي نو دې نسبت تام خبری ته دی حکم وي نو تصور چې سره د حکم نه راغی دا تصدیق دی او تصدیق راځي په قضیه کې لکه ووایي زیدن قائمون د زید تصور دی او که د زید څه تصور دی حیوان ناطق منطق او حکم دی پې مو که د قائمون چې ولاړ دی دا زیدن قائمون څه شی جوړ شو قضیه جوړه نه شو زیدن موضوع شو محکومون علیه شو قائمون محکومون به شو او محمود شو او مجموعه قضیه شو او په دې قضیه کې حکم راغی نسبت تام خبری راغی نه څه راغی نسبت تام خبری بس د دې قضیه جوړه شو قضیه ته جوړه شو دا تصدیق شو نو تصور څه ته وایي ادراک د ماهیت ته وایي بدون الحکم او تصدیق څه شی دی ادراک د ماهیت دی خو سره ده دې ورته دا تصور د طرفین وایي وایي تصدیق حکم دی خو بعد تصور طرفین بعد د خو غلط لیکل بعد څنګه لیکل طرفین لیکلي دل په کونه کې ډانډه دل په لاندل په کار چې ته کتابونه لیکې خلک څه پوهېږي کتاب دې غلط لیکل دا پامیانو باندې لیکل کول بعد تصور طرفین دی ښه خانو تصدیق چې حکم شو اوس د دې نه وروسته تصدیق تقسیم کوي لکه تصدیق حکم شو چې د حکم تقسیم کوي نو دا بیا یعنی تصدیق تقسیم د تصدیق دی و حکم بردون واسطه حکم په دوه قسمه دی یکی ثبوتی یو حکم ثبوتی دی مثال ثبوتی چې په دې کې د دویم جز ثبوت شی اول ده چون زیدون څه شی دی زیدون عالمون شاباس او دوم سلبی دویم حکم سلبی دی چې پای کې سلب د محمول شی د موضوع نه چون زیدون لیس بعالم په دې اوس ورسېده تصدیق حکم په څو قسمه شو په دوه قسمه یو حکم ایجابي شو حکم ایجابي چې دې کې ثبوت الشی لشی لکه زیدون عالم او حکم سلبي چې په دې کې سلب د محمول د موضوع نه محمول د موضوع نه لر کړی لکه زیدون لیس بعالم چې تصدیق حکم شو حکم په دوه قسمه شو یو ایجابي او بل سلبي شو نو معلومه شو چې تصدیق هم په دوه قسمه دی یو تصدیق ایجابي دی هغه په قضیه موجبه کې راځي او بل تصدیق سلبي دی هغه په قضیه سالبه کې راځي نو دې قضیه موجبه ته وایي څه تصدیق ایجابي او قضیه سالبه ته څه وایي سلبي او په قضیه کې څه نسبت تام خبري وي او دې نسبت تام خبري ته حکم ویلی شي خدا د مذهب د چا دی چې قضیې ته څوک تصدیق وایي دا مذهب د امام رازي صاحب دی چا دی او دا مذهب د امام رازي او د امام غزالي دی تصدیق چې واخلې د نورو منطقیانو پریز د محققینو منطقیانو پریز تصدیق محض الحکم نه دی ته پوه شو قضیه نه ده تصدیق چې دی په دې کې اختلاف دی تصدیق څه شی دی په دې مسله کې اختلاف دی اختلاف په دې کې څو مذهب دي یو مذهب د امام رازي دویم مذهب د امام غزالی بدش او بل مذهب د محققین و منطقیان او بل مذهب د جمهور منطقیان جمهور منطقیان او محققین د منطقیان څلور مذهب دي په تصدیق کې دا اوله نظام په تصدیق کې دا چې تصدیق کیفیت ادراکی دی که د لواحق د ادراک نه دی څه دی دا مې درته اوس د سلم خبرې شروع کړې تصدیق کیفیت ادراکی دی که د لواحق د ادراک نه دی
یو فرق کوي چې تصدیق چې دی دا د لواحقو د ادراک نه دی، دا کیفیت ځاني دی چې حاصلېږي په قضیه کې پس د ادراک نه، پس د ادراک د اجزاو د قضیې نه. دا څه شی دی؟ کیفیت لاحقه من الادراک دی، یعنی کیفیت ځاني دی چې راځي عقیب ادراک کې نسبت فی القضیه، چې څوک د نسبت ادراک په قضیه کې وکړي نو وروسته د دې ادراک نه په دې قضیه باندې په دې نسبت باندې اذعان راځي، او دا اذعان حاصلېږي د دلیل نه. دغه تصدیق دغه کیفیت ځاني دی، تعبیر چې کوي په کیفیت لاحقه من الادراک سره. اول د نسبت ادراک وشي او د ادراک نه وروسته په دې نسبت باندې اذعان راشي. اذعان باور ته وایي، هغه باور راشي چې په تشکیک د مشکک سره نه ځایلی کېږي. دغه کیفیت ځاني عقیب الادراک دې ته کیفیت لاحقه من الادراک ویلی شي، او محققین منطقیان وایي چې تصدیق دغه شی دی. خو دا اذعان په ادراک د نسبت باندې د کنه راځي د دلیل نه. لکه یو سړی وایي چې العالم حادث، عالم حادث دی، دا قضیه ده، دا کنه د مدعا ده او قضیه ده. العالم پکې موضوع ده، حادث پکې محمول دی، نسبت پکې سره ثبوت الحدوث للعالم. او دا ثبوت الحدوث للعالم دی یو سړي په ذهن کې حاصل شي، خو په طریقې د شک سره حاصل شي، نو دا تصدیق نه دی. او که په سبیلې د اذعان سره حاصل شي، دغه اذعان چې په دې نسبت د العالم حادثون راغی، دغه اذعان تصدیق دی. خو دا اذعان راځي د څه نه؟ د دلیل نه. چې یو سړی العالم حادثون وایي، مخاطب تینا تپوسو کی چی لیما دا عالم ولی حادث دی؟ ندی و تا دلیل ہوئی لأنه متغیرن زکدے متغیر دے وکل متغیرن حادثن، ہر متغیر حادثی نزک عالم حادث دے. نو پا دی مدعا من چال عالم حادثن اذعان راگے پا نسبت دی قضید عالم حادثن من دا اذعان دا سشی نراگے دا دی دلیل نا، نو دقا اذعان تصدیق دی. خدا تصورات الثلاثه دا قضی، تصورات الثلاثه دا اجزاو دا قضی، چه یو تصور دا محکومن علیه دی چه عالم دی، بل تصور دا محکوم بیهی دی چه حادثون دی، او بل تصور دا نسبت تام خبری دی چه ثبوت الحدوث للعالم دی. دا تصورات الثلاثه ولا شرط دی، او تصدیق اغا اذعان دی چه عقیب ادراک نسبت حاصل شیر دلیل نا. تپواشو او دا چا مذہب دی؟ دا محققین و منطقیان و مذہب. دا اولا نزا پدے کی دا وکی دا چه تصدیق بسیط تے که تصدیق تصدیق علم دے که دا لواحق دا علم دے. اول اختلاف پدے کی دے چه تصدیق علم دے یعنی کیفیت ادراکی دے که دا لواحق دا ادراک نا دے کیفیت ذانی. نو محققین منطقیان وی چه دے کیفیت ذانی دے، او دا لواحق دا ادراک نا دے ادراک نا دے. بلا فرق ہوئی چه دا کیفیت ادراکی دی علم دی. دا څوک چې کیفیت ادراکی وی دا دوی پا کور کے خلاف تے بیا، چه دا ادراکی بسیطه دے که ادراکی مرکبه دے. سه دے؟ ادراکی بسیطه دے که ادراکی مرکبه دے. یو فرق ہوئی چه ادراک تے علم دی، خو علمی بسیطه دے ادراکی بسیطه دے. عبارت تشانه دے ده ادراک مسمى بالحكم نا استشينا ادراك مسمى بالحكم شا بس پدې قضیه کې درې اجزا دي، یو موضوع ده، بل محمول له قضیه تصدیق په قضیه کې راځي، او په قضیه کې یو موضوع ده، یو محمول له، او بل نسبت تام خبري دي. او دې نسبت تام خبري ته دی حکم وایي. نو چې د دې حکم ادراک وشي، دا حکم څه وشي؟ ادراک وشي. دغه ادراک د حکم چې دی، یعنی ادراک د نسبت تام خبری ته حکم وي، او دې ته ادراک مسمى بالحکم وي. نو تصدیق دغه ادراک مسمى بالحکم دی. سره ادراک مسمى بالحكم علم دی، دغه ادراک مسمى بالحکم دی. او تصورات الثلاثه ولا شرط دی. دا چا مذهب دی؟ شرط ته وي موقوف علیه د شیخ خارج.
تصدیق علم دی او په علم کې علم بسیط دی او څه نه عبارت دی د ادراک مسما بالحکم نه ادراک نسبت ته خبرې او تصورات ثلاثه ولا څه دي شرط ادا چا مذهب دی د جمهور منطقيان څوک کوئی چې د ادراک ته او په ادراک کې مرکب لري سره ادراک کې مرکب لري خو څو اجزاونه مرکب دي 40 دا اجزا 40 مرکب دي څه تصور د محکوم علیه تصور د محکوم به تصور د موضوع تصور د محمول تصور د نسبت او ادراک مسما بالحکم دا ضرور ادراک چې جمع شي دا تصدیق دی او دا چا مذهب دی د امام رازی امام غزالی و ادراک ته ادراک مرکب لري مرکب دی د اجزاء ثلاثه تصور د محکوم علیه تصور د محکوم به تصور د نسبت حکم او دا ادراک مسما بالحکم ولا شرط او شرط څه ته وایي خارج د موقوف علیه دي او خارج د د امام رازی او د امام غزالی د دواړو په مذهب باندې تصدیق علم مرکب لري څه علم مرکب علم دی او په علم کې علم مرکب و امام رازی وایي چې د څلورو اجزاونه مرکب دي مولانا سمې چې درونه دي شابه د څلورو اجزا په کې کوم وایي امام رازی تصور د موضوع محمول تصور د محمول تصور د نسبت تام خبري او ادراک مسما بالحکم دا تصور د نسبت تام خبري شک وي او ادراک مسما بالحکم کې چې هغه کې ځان یې حکم شو کوئی ځان سره هغه ځان سره شرط دی دی ویل څلورو ادراکونه جوړ دي څوک کوئی امام رازی تصور د محکوم علیه یو علم شو تصور د محکوم به بل علم شو تصور د نسبت تام خبري بل علم شو ادراک مسما بالحکم څلورم علم شو دا څلور واړه داخل ادراک مسما بالحکم جزء امام رازی امام غزالی مرکب و علم مرکب و درو تصور نه وي تصور د محکوم علیه تصور د محکوم به تصور د نسبت تام خبري خدا ادراک مسما بالحکم پکې دی شرط وي نو دا دلته چې ذکر کړی دي تصدیق تصور مع الحکم دی دا چا مذهب ذکر کړ دی دا د امام رازی او د غزالی دواړه تصور مع الحکم وي و تصورات پکې بیا سوري درې دي یو پکې حکم دی او قضیه را قضیه کې دا څلور څیزونه دي بس خبره خلاصه ده د ماتن چې کوم ذکر کړی دا مذهب د امام رازی دی ځکه دا مشهور دی خبره پوه شئ او غلط دی خو غلط او تحقیق مذهب هغه ده چې علم تصدیق شرک کیفیت لاحقه من الادراک خو ده دا مذهب ولې ذکر کړی دا مشهور دی اگر که غلط دی او غلط مشهور اولا وي د تحقیق غیر مشهور نه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لفظ مفرد بردون و اصل لفظ بردون و اصل دا فصل پا تقسیم دا لفظ کی دی وی لفظ دو قسم دی اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول دا دی لفظ تعریف پکار دی تعریف پکار دی چې لفظ څه ته وایي په لغت کې څه ته وایي او لفظ په اصطلاح کې څه ته وایي نو او بل دا منطقیان چې د لفظ نه بحث کوي نو ولي کوي څه باعث دی د لفظ نه دا بحث ولي کوي او د لفظ تقسیم کوي مفرد مرکب بیا د لفظ مفرد خپلو اقسامو ته تقسیم کوي او د لفظ مرکب خپلو اقسامو ته تقسیم کوي د لفظ نه ولې دوی بحث کوي اول دا خبره پکار ده دوی په لفظ په بحث د لفظ کې څه غرض دی اصلي غرض دا دی
چې دوی بحث کوي په هر علم کې بحث کېږي د احوالو د موضوع د علم نه مقصود په هر علم کې احوال د موضوع د علم دا هغه علم د موضوع احوال بیان شي او مقصود په علومو کې احوال د موضوع د علمي په علم کې بیانېږي عوارض ذاتیه د موضوع او موضوع د علمي منطق چې دی هغه موصل تصوري او تصدیقي دی نو دوی به احوال د موصل تصوري او تصدیقي بیانوي او احکام د موصل تصوري او تصدیقي به بیانوي موصل تصوري خو تاسو پیژنئ چې معرف ته وایي او څلور اقسام دي حد تام حد ناقص رسم تام رسم او موصل تصدیقي څه شی دی حجت دی قیاس ورته وایي یو اقتراني قیاس دی یو استثنایي دی دغه دوه څیزونو احوال دوی بیانوي او احکام د موصل تصوري او تصدیقي د معرف او حجت او بیان د احوالو دغه بیان د احوالو احوال د موصل تصوري او تصدیقي خو معنی دي دا موصل تصوري او تصدیقي خو معنی دي او هر چا ته یې نه دي دا خو ماهرینو د فن ته مصنفینو د فن ته معلومي دي چې چا تصنیف کړی ان دغه مصنفینو نه خو بل چاته سوا نه دي معلومي نو نور خلک چې حاصلوي دا به حاصلوي په تعلیم او په تعلم سره هغه چا نه به زده کوي چې هغه مصنفین او مدونین د دې فن دي هغو ته موصل تصوري او تصدیقي معلوم دی دغه مصنفین او د مدونین نه علاوه خو چاته بحث موصل تصوري او تصدیقي نه دی معلوم چې هغوی معلوموي حاصلوي نو په څه به حاصلوي تعلیم او په تعلم سره ان دغه مصنفین به معلمینی او دغه جاهلین چې دا به متعلمینی په تعلیم به حاصلوي د منطق مسلې چې تاسو زده کوئ په څه به حاصلوئ په تعلیم سره هر چا نه به حاصلوئ چې چاته حاصلي نو خو مصنفین او مجتهدینو ته حاصلي د هغو نه به په تعلیم حاصلوئ نه به معلمینی او تاسو به متعلمینی او قانون دار چې تعلیم او تعلم د معنیو او تفهیم او تفهم د معنیو او افاده او استفاده د معنیو تعلیم د طرف د استاد نه او تعلم د طرف د تعلیم نه تفهیم د طرف د استاد نه او تفهم د طرف د تعلیم نه افاده د طرف د استاد نه استفاده د طرف د تعلیم نه نو دا تعلیم او تعلم د معنیو دا او افاده او استفاده دا موقوفه ده په الفاظو باندې په الفاظو کې په الفاظ د الله باندې لکه موصل تصوري خو معنی دي او موصل تصدیقي هم معنی دي دا معنا چې یو ذهن نه بل ذهن ته ځي په واسطې د سره ځي د الفاظو سره نو الفاظ موقوفن علیه د مقصود شو څه مقصود خو په دې فن کې څه شی دی موصل تصوري او تصدیقي او د هغې احکام دي او هغه چې چاته حاصلېږي په څه به حاصلېږي په تعلیم او په تعلم او په تفهیم او په تفهم او په افاده او په استفاده او تعلیم او تعلم د معنیو چې د یو ذهن نه یو معنا بل ذهن ته ځي دا موقوفه ده په الفاظو باندې او په الفاظو کې په الفاظ د الله باندې نو بحث د لفظ د دلالت موقوفن علیه د څه شو مقصود شو او موقوفن علیه د مقصود څه مقصودی نو ځکه بحث د لفظ راوړي پوه شوې نو اوس ګوره اوس د لفظ بحث ضروري دی په دې مقام کې د الفاظ د الله د لفظ یو لغوي معنا پکار ده لغوي معنا عامي یو اصطلاحي معنا په اصطلاح د منطقیانو کې یا د نحواتو کې دا مسله مشترکه لفظ په لغت کې رمي ته وایي څه ته وایي لفظ په لغت کې رمي ته وایي وشتو ته دا رمي بیا عامه ده چې
چې رمې د لفظي که د غیر لفظي او د فم نه او که د غیر فم نه لکه رمې چې د غیر لفظي او د غیر فم نه لکه خلق وي پوه شئ لفظت الروحاء الدقیقه اویشته سو جرندې الدقیقه وړو لره جرنده وړو ولي نو رمې په لغت کې لفظ په لغت کې رمې ته وایي او رمې عامه ده که رمې د لفظي که د غیر لفظي د فم نه وي که د غیر فم نه نو چې رمې د غیر لفظي د غیر فم نه لکه لفظت الروحاء الدقیقه خلق وي وویشته څه جرندې وړو لره او چې رمې د څه د لفظي او د فم نه لکه خلق وي زیدون قائمون دا زیدون قائمون څه دی لفظ دی رمې ده د څه ده د لفظ ده د چا نه ده د فم نه ده پوه شو او رمې بله رمې دا ده چې رمې د څه د غیر لفظي او د فم نه غیر لفظي او د فم نه لکه خلق وي اکلت التمرة ولفظت النواة اکلت التمرة او مې خوړه څه تمره ولفظت النواة ورته مې که ومې ویشته د خولې نه څه شی هډوکې نو یو رمې د لفظ شوه د فم نه شوه بل رمې د څه شوه د غیر لفظ شوه د غیر فم نه شوه او بل رمې د لفظ د غیر لفظ شوه او د فم نه شوه درې قسمه رمې ده نو لفظ په لغت کې رمې ته وایي مطلقاً دا رمې بیا د لفظي که د غیر لفظي او د فم نه که غیر د فم نه دا درې قسمه جوړېږي او دا لفظ په اصطلاح کې څه ته وایي د لفظ اصطلاحي معنی لفظ په اصطلاح کې څه ته وایي لفظ په اصطلاح کې مرادف د کلمې دی څه ما يتلفظ به الانسان لفظ څه ته وایي ما يتلفظ به الانسان چې تلفظ کوي په دې باندې انسان ما يتلفظ به الانسان چې تلفظ کوي په دې باندې انسان لفظ دې ته وایي ما يتلفظ به الانسان دا اصطلاحي معنی ده دا لفظ شو لغوي معنی مې مخوه اصطلاحي معنی مې د لفظ مخوه دا لفظ بیا په دوه قسمه دی یو مفرد دی او بل مرکب دی په خبره پوه شوې فصل اللفظ بردون اصل مفرد و مرکب مفرد چاته وایي مفرد لفظي راګوین مفرد هغه لفظ ته وایي که جز لفظ چې جز د دغه لفظ دلالت نه کند دلالت نه کوي بر جز معنا په جز د معنا باندې مفرد دی وپېژن لفظ دوه قسمه دی یو مفرد دی بل مرکب دی مفرد څه ته وایي هغه لفظ ته وایي چې جز د دې لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې دا سالبه ده جز د لفظ دلالت په جز د معنا ولې نه کوي ځکه چې لفظ لره جز نه وي نو دا مرکب دوه څیزونه غواړي یو به لفظ لره جزي بل به معنا لره جزي او بل به جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا نو مفرد به چاته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا او مرکب دی ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا په مرکب کې شرطونه دي مرکب وجودي دی او مفرد آدمي دی آدمي دی د مفرد په معنا کې آدم ماخوذه دی که مفرد څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا ولې نه کوي یا لفظ لره جز نه یا لفظ لره جز نه نو ځکه دلالت په جز د معنا نه کوي یا لفظ لره جز نه یا معنا لره جز نه یا لفظ لره هم جزي معنا لره هم جزي خو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا نو دقه مفرد ته پوه شو او مرکب کې قیدونه دي بیا وجودي دي
مفرد مرکب هغه لفظ دی چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا. دې کې څلور قعود دي په مرکب کې معتبر دي وجودان، او دغه قعود معتبر دي په مفرد کې عدمان. مرکب دې ته وایي چې جز د لفظ باندې دلالت کوي په جز د معنا، خدا سره قید به ومږدي. جز د لفظ باندې دلالت کوي په جز د معنا، مقصودی باندې په دلالت مقصوده سره. دا پکې قیدونه دي. لفظ لره به جزي څه معنا لره به جزي دوشو، او جز د لفظ بدالي په جز د معنا دقه مرکب شو. لفظ لره به جزي معنا لره به جزي، او جز د لفظ په دلالت کوي په جز د معنا دقه مرکب شو. مفرد بس ته وایي جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا، د په معنا کې سلب ماخوذ دی. جز د لفظ دلالت ولی په جز د معنا نه کوي چې یا لفظ لره جز نشتی، نو څنګه به دلالت په جز د معنا وکړي؟ یا معنا بسیطه د معنا لره جز نشته، یا لفظ لره هم جز شته معنا لره هم جز شته، خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. نو دا بیا څه شو؟ مفرد شو. هغه مفرد چې د سره لفظ لره جز نه وي، لکه حمزه د استفهام شو. څه؟ حمزه د استفهام شو، د لفظ لره جز نشته. یا لکه مثلا چې لفظ لره جز نه وي، لکه یو سړی ولګي قا، دا قا یو حرف دی که نه دی که نه دی، دا علم د شخص انساني وګرځوي. یو وړوکی سړي زوی وشي او قا نوم ولکېږي، نو لفظ لره جز نشته، معنا لره خو شته. لکه دا قا د چا نوم دی؟ د حیوان ناطق ما تشخص. هلک ته نوم کېښو که نه، نو هلک څوک دی؟ حیوان ناطق ما تشخص دی که نه، یو حیوان دی بل ناطق دی بل پکې تشخص. دا کچ د حیوان ناطق ما تشخص لپاره نوم کېښودی شو، نو دلته کې لفظ لره جز نشته، معنا لره خو شته. معنا یې سره حیوان یو جز، ناطق بل جز، تشخص بل جز. نو لفظ لره جز نشته، نو ځکه دلالت په جز د معنا نه کوي، دا مفرد شو. یا لفظ لره هم جزي معنا لره هم جزي، دا ټول مفرد بیانوم، خو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې وضعن. دا واضح دلالت د جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه دی وضع کړی، نو نه کوي. لفظ لره جز شته، معنا لره هم جز شته، خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي وضعن. دغه مفرد شو. مثال به څنګه لکه لفظ د انسان شو یا لفظ د رجل شو. رجل کې څو حروف دي؟ لفظ د راجزا شته، ری جیم لام رجل، او دا معنا لره هم اجزا شته. معنا د رجل سره مذکر من بني آدم، دا مذکرون یو جز شو، بني آدم بل جز. یتجاوز من حد الصغر الى حد الكبر، لفظ لره هم اجزا شته، معنا لره هم اجزا شته، خو دلته کې جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي، ځکه چې واضح دا نه دی وضع کړی چې دا جز د لفظ دلالت په جز د معنا وکړي. نو که ته ولګې په جز د لفظ سره قصد دلالت علی جز المعنا وکړي، نو خلاف د وضع د واضح راځي. واضح دا ټول لفظ د رجل وضع کړلی چې دی به دلالت کوي په ټولې معنا باندې. نو دلته کې دلالت د جز د لفظ په جز د معنا باندې که ته قصد کوې چې اولی جز د لفظ دلالت په اولی جز د معنا، او دویم جز د لفظ دلالت په دویم جز د معنا، د دریم جز د لفظ دلالت په دریم جز د معنا قصد کوي، نو خلاف څه راځي؟ وضع راځي. واضح دا ټول لفظ د رجل وضع کړ دی چې دا ټول به دلالت کوي په ټولې معنا باندې یو ځل. نو مفرد ته وپېژنده، مفرد کې به یا لفظ لره جز نه وي یا به معنا لره جز نه وي. نو جز د لفظ به دلالت په جز د معنا ځکه نه کوي چې لفظ لره به جز نه وي. لکه ق چې د چا لپاره وضع کړي، لفظ لره جز نشته، معنا لره شته، خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا ځکه نه کوي چې لفظ لره اجزا نشته.
یا به لفظ لره هم جزي معنا لره به هم جزي معنا لره هم خو جز د لفظ په دلالت په جز د معنا نه کوي ځکه خلاف وضع و پکې راځي لکه څنګه به وي لکه لفظ د رجل شو دا واضح وضع کړی چې دا لفظ ټول دلالت په ټولې معنا وکړي نو که یو سړی قص وکړي په دلالت د جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا د دې قص کوي نو خلاف وضع راځي دا مفرد شو اوس مرکب کې قیدونه دي وجودي معتبر دي مرکب کې به یو لفظ لره هم جزي یو جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا نو لفظ لره به هم جزي معنا لره به هم جزي او جز د لفظ په دلالت په جز د معنا کوي وزن نو دقه به بیا څه مرکب او د مرکب مثال به څنګه وي شو عبدالله لکه عبدالله شو در حالت غیر علم لکه لفظ د عبدالله شو په حالت د غیر علم کې د عبدالله کې دو وضع دي یو وضع اضافي ده او دویمه وضع علمي ده اول دی د اضافت لپاره وضع دی عبدالله د دې څه معنا ترکیب اضافي دی عبد مضاف الله مضاف الیه او لفظ لره جز دی څه جز دی کوم دی عبد یو جز د لفظ دی الله بل جز د لفظ دی لفظ لره هم جز دی او معنا لره هم جز دی که دا عبد لفظ دی او معنا د عبد سره بندگی او الله بل جز دی د الله معنا هم شته که نه الله غذات مشخصه دی که نه چې خدای پاک دی نو لفظ لره هم جز شته معنا لره هم جز شته او دا جز د لفظ دلالت په جز د معنا اضافي کوي څه جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا اضافي لکه عبد دله د لفظ دو جزه دي یو عبد دی بل الله دی او معنا لره هم دو جزه دي یو عبودیت او بل الوهیت او جز د لفظ دال دی په جز د معنا خو دا جز د لفظ چې دال دی نو دا دال دی په جز د معنا اضافي باندې نو دی په حالت اضافي کې سره مرکب دی خو دویمه دې کې بیا دویمه وضع د هغه وضع علمي ده په وضع علمي کې دی بیا مفرد دی ځکه د علم معنا بیا جدا ده نو د یو سړي زوی وشو وضع علمي پکې بیا دا ده زوی وشو نو ښځه یا خاوند صلاح وکړه چې دله نوم یږدو مولا له یې ولېږه مولیان خو ښکلي نومونه یږدي که نو مولا وی چې عبدالله نوم وله کېدی نو مولا ولا عبدالله نوم کېښو د ده اوس اول وضع په ده کې څه وه اضافي وه اوس پکې وضع څه شوه علمي شوه خو په علم کې د ده معنا بدله ده د عبدالله یې د چا لپاره نوم کېښوده د ماشوم لپاره دا ماشوم څوک دی د حیوان ناطق باندې تشخص دی حیوان ناطق مع هذه التشخص درې اجزا د معنی شوز یو حیوان بل ناطق بل تشخص هغه چې دا عبدالله نوم کېښوده دپاره د دغه بچي د بچي معنا سره حیوان ناطق تشخص درې څیزونه دي پکې نو په ترکیب علمي کې د ده معنا بدله شوه په ترکیب اضافي کې د ده معنا څه عبودیت او الوهیت او جز د لفظ دارو په جز د معنا اضافي باندې نو په ترکیب اضافي کې دی مرکب و چې اوس عالم د شخص انساني وګرځېده اوس نه دی مرکب نه دی شاباسي په ترکیب عالمي کې دی څه جوړ شو د ده معنا اوس بدله شوه د معنا حیوان ناطق باندې اوس چې وپرون دا جز د لفظ دلالت په جز د معنا اضافي کوي نو معنا اضافي ته دی څه دی مرکب دی چې معنا علمي ته وګورو معنا علمي ته دی مفرد دی لکه په علم کې د اجزا د لفظ څه دي یو عبد دی بل الله دی او اجزا د معنا یې څه دي حیوان ناطق تشخص اوس جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا اضافي باندې په جز د معنا علمي باندې لکه عبد دلالت نه کوي په حیوان ناطق او الله دلالت نه کوي په تشخص نو په ترکیب یې څه کې وایه په ترکیب علمي کې دی مفرد دی جز د لفظ دلالت په جز د معنا علمي نه کوي
او جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا اضافي نو په ترکیب اضافي کې دی څه دی مرکب دی او په ترکیب عالمي کې دی مفرد دی او داسې کېدی شي چې یو شی په یو وضع کې په یو وضع کې مفردي په یو اعتبار سره مفردي په اعتبار د یو وضع سره مفردي او په اعتبار د بلې وضع سره مرکب دا لفظ د عبدالله په اعتبار د وضع اضافي سره مفرد مرکب او په اعتبار د وضع عالمي سره مفرد فصل لفظ بردون وسط مفرد و مرکب مفرد لفظی را گوین مفرد اگه لفظ تاوی که جز آن لفظ چی جز دغه لفظ دلالت نکند دلالت نکی بر جز معنا پا جز معنا چون رجلون لکسشم رجلون دا مفرد دی دا لفظ کم اجزاری و خیراتا ری جیم او لام او دا معنا اجزایی سری معنا حیوان مذکرون معنی بداره مذکر من بني آدم بني آدمنا واغا مذکر د بني آدمنا يتجاوز من حد الصغر چې تجاوز کړی د حد ورکوالی نه الى حد معنی کې ډېر اجزا دي مذکر یو جز من بني آدم بل جز يتجاوز من حد الصغر الى حد الكبر دا بل جز او د لفظ اجزا سودي ری جیم لام نو دلته کې لفظ لرم اجزا شته معنا لرم اجزا شته خو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې وضعن او دی واضح داسې نه دی وضع کړی چې جز د لفظ به دلالت په جز د معنا کوي دا څه شی شو مفرد شو دا دلالت په اول جز د معنا نه کوي او دا جیم په دویم جز د معنا نه کوي او لام په دریم جز د معنا نه کوي دلالت ځکه دا وضع واضح داسې نه ده کړې واضح دا لفظ د رجل داسې وضع کړ دی چې دا ټول لفظ به دلالت په ټولې معنا کوي که ته اوس دا کس وکړي چې په جز اولي د لفظ سره دلالت کس کې په اول جز د معنا او په دویم جز د لفظ سره کس د دلالت د دویم جز د معنا وکړي په دریم لفظ سره دلالت د دریم جز د معنا وکړي نو خلاف د څه نه راځي خلاف د وضع نه راځي دا ناروا ده دا مفرد شو و مرکب لفظی را گوین مرکب هاگا لفظ سوی کی جز آن لفظ چی جز دگا لفظ دلالت کند دلالت کئی خو پس کئی بر جز معنا پر جز معنا بانی بر جز معنا او پر جز معنا د دې لفظ باندې چې جز د لفظ دلالت پر جز معنا د دې لفظ کوي او په ترتیب سره کوي لفظ لرو ماجزای معنا لرو ماجزای او جز د لفظ دلالت کوي په جز معنا په ترتیب سره څنګه جز اولی د لفظ دلالت په جز اولی د معنا کوي جز ثانی د لفظ دلالت په جز ثانی د معنا کوي شو عبد الله لك عبد الله شو دا ترکیب اضافی دی خاده که دو وضع دی یو وضع اضافی دا و دویم وضع سره علمی دا نو اول دا واضح وضع کرده دا پار دا اضافت عبداللہ څه ترکیب دی عبد مضاف الله مضافن لی ترکیب اضافی مرکبی دا مضاف لی نو دا لفظ دو اجزا شو و معنا لرم دو جزشتی کم دی دا عبد معنا سره عبودیت او دا الله معنا سره الوهیت او دلته کې جز لفظ دلالت کوي په جز معنا اضافي عبد دلالت کوي په عبودیت باندې الله دلالت کوي په الوهیت باندې لفظ د روما اجزا شته معنا له روما اجزا شته او جز لفظ دلالت په جز معنا اضافي کوي په ترکیب اضافي کې دا څه شی دی مرکب دی وروسته بیا څه شی شو در حالت عالم وایي کنه در حالت عالم د عالم نه نکاش شو عبدالله در حالت غیر عالم چې عبدالله واخلي په حالت د غیر عالم کې نو دا سره مرکب دی په غیر عالم سره احتراز وکړه سنه لکه عبدالله شو په حالت د غیر عالم کې یعنی په حالت د اضافت کې مرکب دی او چې غیر عالم وي نو پرې سره د عالم ووته
علم ته کدی ترکیب عالمی شي یا د اضافت نه نقل شي عالمیت ته که نقل شي دی نو اول خو د عبدالله ترکیب اضافي خو بیا وړوکي ته یې څه نقل کو نوم کېنه چې کېښود دا حالت ته وضع عالمي شوه په وضع عالمي کې د ده معنا بدله شي ده څه ده معنی بدل شوی لکه مخکې د دې عبدالله معنا څه وه بندګي د الله عبد تابعدار ته وایي تابعدار د الله اوس چې تا عالم کېښود نو څه معنا شو حیوان ناطق معنا بدله شو اوس د معنا څو جزء دي درې حیوان ناطق تشخص اوس د اول جز د دې لفظ چې د لفظ خو دوه جزء دي یو عبد دی او بل الله دی په ترکیب عالمي کې د اول جز د لفظ چې والی عبد د دلالت په اول جز د معنا نه کوي په حیوان ناطق نه کوي او د الله دلالت په څه په آخري جز د معنا نه کوي چې تشخص دی نو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا عالمي باندې نو معنا عالمي ته ډېر څه شو مفرد شو خو معنا اضافي ته سره مرکب دی او کېدل د لفظ واحده بیا اعتبارین مفرد او مرکب چې په یو اعتبار سره مفرد او په بل اعتبار سره مرکب دا روا دی یو لفظ مفردی او مرکبی خو مفردی په نسبت سره یو معنا ده او مرکبی په نسبت سره بل معنا ده دا لفظ د عبدالله چې په نسبت سره معنا اضافي ته واخلي مرکب دی جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا اضافي او چې معنا عالمي ته وپالي بیا مفرد دی جز د لفظ دلالت په جز د معنا عالمي نه کوي فصل لفظ مفرد لفظ مفرد دو نوع است کلی و جزئی وی هر کله چې فارغه شما تنسیب د تقسیم د لفظ نه مفرد مرکب نو اوس د دې لفظ مفرد جدا تقسیم کوي او د لفظ مرکب جدا تقسیم صحیح اول خو تقسیم د لفظ چاته وشو مفرد مرکب او دا افراد او ترکیب چی دی دا اولا و بالذات صفات د لفظ نه دی صفات د لفظ نشو چې لفظ ته مفرد وای یا لفظ ته مرکب وای نو دا حقیقت دی استعمال د لفظ په موضوع کې هذا اللفظ مفرد یا هو لفظ زید مفرد ولفظ زید قائم مرکب دا افراد ترکیب چې صفت ته چا جوړ شي د لفظ جوړ شي نو دا حقیقت دی څه حقیقت دی حقیقت پیژنې استعمال د لفظ په موضوع کې او دا افراد ترکیب چې صفت ته معنا جوړ شي معنا ته نسبت وکړي وایي معنا زید مفرد و معنا زید قائم مرکب نو د افراد ترکیب نسبت چې معنا ته وشي بیا مجاز دی استعمال د لفظ په غیر مدلول له کې معنا حقيقي او مجازي کې علاقه پکې سره علاقه پکې دال مدلول دي یعنی معنا ته چې مفرد مرکب وای دا تسمیه الدال تسمیه المدلول باسم الدال کې افراد ترکیب د چا نمونه دي د لفظ او معنا ته چې مفرد مرکب وای مجاز دی بیا استعمال د لفظ په غیر مدلول له کې تپوشوی خو علاقه سره علاقه دال مدلول دی او تسمیت المدلول باسم الدال دی دا افراد ترکیب نمونه د چا دی د لفظ دی اوس معنا ته چې مفرد مرکب وای مجاز دی علاقه سره دال مدلول تسمیت المدلول باسم الدال دا علاقه په دې خو پوښوي لکه او مثال لته یو لفظ د زید دی یو معنا د زید ده دی لفظ د زید ته چې ته مفرد وای دا حقیقت دی چې وای لفظ زید مفرد او که معنا د زید ته څه وای معنا زید مفرد دا مجازي تسمیت المدلول باسم الدال او چې لفظ ته مفرد وای مرکب وای بیا به حقیقت دی لکه کوم دی وای لفظ زید قائم مرکب دا حقیقت شو اکه وای چې معنا زید قائم مرکب نو بیا سره مجاز شو
نو افراد ترکیب حقیقتا و بالذات صفاتو د لفظ نه دي نو لفظ ته چې مفرد مرکب وای دا حقیقت دی او معنا ته چې مفرد مرکب وای دا مجاز دی ولا كسر تسمية المدلول باسم الدال هر کله چې فارغ شومات انسب د تقسیم د لفظ نه مفرد مرکب ته اوس د هر یو د دې دوړو جدا جدا تقسیم کوي اوس پکې دویم تقسیم کوي د لفظ مفرد هم تقسیم کوي او د لفظ مرکب هم تقسیم کوي دا دویم تقسیم دی دا لفظ مفرد بیا په څو قسمه نه وکړي لفظ مفرد د لفظ مفرد تقسیم کوي کولی او جزئی ته اصل کې د لفظ مفرد تقسیم کی واحد المعنی او کثیر المعنی د واحد المعنی تقسیم بیا کی کولی او جزئی ته د لفظ مفرد تقسیم چاته کوي کولی او جزئی ته لفظ مفرد دو قسمه دی یو کولی دی بل جزئی دی او بل جزئی دی ته خبره پوه شو او د لفظ مرکب تقسیم بیا دو قسمه ته کوي یو مرکب ناقص بل تام بل مرکب تام او د ناقص تقسیم بیا کوي ترکیب اضافی او توصیفی ته نوعات کوي کنه او ترکیب امتزاجی ته او ترکیب تعدادی ته او د مرکب تام تقسیم بیا کوي خبر او انشاء ته پوه شو او د انشاء تقسیم بیا کوي د انشاء تقسیم بیا کوي لسو اقسام دا ټول تقسیم را روان دی و دې ته دویم تقسیم وي کومه تقسیم ثانی په مرکب کې اول تقسیم د لفظ شاته وشو مفرد مرکب مفرد ځان شو مرکب ځان شو د دې لفظ مفرد تقسیم بیا شاته نه کولی او جزئی لفظ مفرد دو قسمه دی یو کولی دی او لفظ مرکب په څو قسمه دی مرکب بیا دو قسمه دی یو مرکب تام دی او بل مرکب ناقص دی دا ناقص خرکوست لري گا نه د تقسیم نوعاتو کړ اضافي ته او توصیفي ته او امتزاجي ته او تعدادي ته دا اقسام دي پکې او د مرکب تام تقسیم چاته کړ خبر او انشاء جملې خبري او جملې انشائي ته دا خبر تقسیم کړ بیا نوعاتو جملې اسمي او فعلي ته او د انشاء تقسیم چاته کړ انشاء تقسیم لسو اقسام ته کړ دې امر او نهي او تمنا او ترجا او عرض او استفهام وغير ذلك لس اقسام دي پکې نوعات بیان وش وی لفظ مفرد بردون وس کلی و جزئی خدا کلیت و جزئیت بالذات صفات تشاری ځان پوکا کلیت او جزئیت بالذات صفات تمانا دی او که صفات د لفظ چې لفظ ته نسبتو کې دا بیا مجاز دی دا بیا توصیف الدال بصفت المدلول پکې علاقه ده لکه افراد و ترکیب بالذات صفات تشاو د لفظ د معنا مجازنو دغه سیدا کلیت جزئیت بالذات صفات تا کسری دا پاکس د افراد د ترکیب سره دی نو کلیت او جزئیت بالذات صفات تشاری د معنا دی که لفظ ته کلی او جزئی وي دا بیا مجاز دی د لفظ تقسیم کلی او جزئی ته تقسیم مجازی دی خارج کی رتا خیمه زید جزئی دی کنه دی او انسان کلی دی یو لفظ د زید دی او معنا د زید ده معنا د زید سره حیوان ناطق ما تشخص پوش او یو لفظ د انسان دی او بل معنا د انسان ده د انسان خو کلی دی لفظ انسان دی او معنا یې سره د انسان حیوان ناطق نو که دی لفظ ناطق څه وایي معنا ته کلی او جزئی وایي نو کلیت او جزئیت بالذات صفات ته معنا دي نو دا حقیقت دی او که الفاظ ته کلی او جزئی وایي دا بیا مجاز دی د افراد ترکیب عکس دی که ته ووایې چې معنا زیدون جزئی معنا د زید سره حیوان ناطق متشو معنا زیدون جزئی و معنا الانسان کلی نو دا حقیقت دی
اکو لفظ زید جزئی و لفظ الانسان کلی نو دا بیا سره مجاز دی دا افراد دا ترکیب عکس دی خواه لکه افراد ترکیب بذات صفات رچانو لفظ نو او مانا تا چه مفرد مرکبه وی مجازو دقا سی دا کلیت جزیت چی دی دا پاک است افراد دا ترکیب سره که لفظ تری سوی کلی و جزی ہوئی دا مجاز دی که مانا تا دی کلی و جزی ہوئی دا حقیقت دی کلی دا سی ہوئی چه مانا زیدن جزیون و مانا الانسان کلیون نو دا حقیقت دی اکدوی لفظ زیدن جزیون و لفظ الانسان کلیون دا بیا سر مجاز دی دیکھ آکا سے لا کلیت و جزیت آکا سے افراد ترکیب دی پیگی بخبرہ وز دا لفظ مفرد تقسیم کئی چاہتا کلی و جزی تن دا لفظ تقسیم چی کلی و جزی تا کئی داغ تقسیم مجازی دے پا حقیقت کی تقسیم کلی و جزی تا دا معنی کی دا مفہوم کی لکا کلی ستوئی وی کلی لفظی را گوین کلی آغا لفظ تاوئی کہ در معنی او شرکت باشد چی پا معنی دا کسی شرکت دی کلی هاگا لفظ تاوئی چی دا پا معنی کی شرکتی نو معلوم شو چی کلیت صفت تا چاره دا معنی رے کلی آن لفظ را گوین کلی هاگا لفظ تاوئی کہ در معنی او شرکت باشد چی پا معنی دا کی شرک والی دا پا معنی کی دیر چیزون شرکی اگر شرکین سوک دی شرک اگر دی کلی جزیات دی افرادی دی و دا پر ایمانا کی بدا شرکت ولی لکه مدار دا شرکت پا آدم دا تشخص دی و دا پا مانا کی با تشخص نہیں معتبر سو؟ تشخص کی معتبر پا مانا کی با تشخص نہیں معتبر او قاطع دا شرکت تشیر تشخص دی نو آگا قاطع دا شرکت تشخص دی اپا کی نشتے نو زکی پا مانا کی شرکت دی و مانا شریک را پا مابین دا کثیرینو کی او آگا کثیرین دا دی کلی افراد دی لکت سنگا بھائی پا مانا کی شرکت یا کلی جو لفظ انسان لکا لفظ دا انسان شو دا انسان سمانا را مولا اوکا انسان مانا حیوان ناطق دا انسان سمانا را حیوان ناطق اب دی حیوان ناطق کی خود تشخص ندے مری دا دی پا مانا کی شرکت دے دی انسان پا حیوان ناطق سوک شرک دی ہویا پا حیوانات کی زید عمر بکر خالد والد ماجد لا طول حیوان ناطق دی زید عمر بکر خالد والد دا ولی پا دی انسان پا مانا کی شرک دی ذکر انسان پا مانا کی تشخص ندے مری انسان مانا موضوع لہو سر واضح رکومی مانا را پارا وضع کر دے حیوان ناطق اور دا پا مانا موضوع لہو کی تشخص نشتا او قاطع دا شرکت چی شرکت نپری دی اگر سو کی تشخصی اور دا مانا معرار دا تشخص نا اگر تشخص چی قاطع دا شرکت تے نو دا کہ قاطع شرکت نشتے نو عقل جائز گرنی صدق دا پا کثیرینو سا انسان دا مانا چه حیوان ناطق دے عقل دا جائز گرنی چی دا دی پا کثیرینو کی شریک یو دا دلان دے دیر افرادی اگر چوک زید ذکر زید مانا سرا حیوان ناطق دا دا انسان مانا دا دا عمر سمانا دا دا قد انسان مانا دا بکر سمانا حیوان ناطق دا دا حیوان ناطق مانا دا انسان پر طول افرادو کی علی السویہ موجود دا قاطع دا شرکت تشخص ہو دا انسان پر مانا کی تشخص نشتے نو ذکر کلی دی دا کلی تعریف سے دے کلی مقول کل لفظ لا یمنع نفس تصوره ہر اگر لفظ دے چی منع نکی نفس تصور دا دانو کو شرکت فیہی دا کو دا شرکت نا پا دکی چی نفس تصور دا معنی ہو کے نو عقل جائز گانی صدق دا پا کثیری نو عقل منع نکی دا صدق دا پا کثیری نو او عقل ولی منع نکی دا کمانی تشخصی او دا کی تشخص نشتی بل مثال خیدو مثال اخو دا یو مثال دی کلی خو پا نوع کی او بل مثال کلی خی پا جنس کی زکا کلیات پینزی دی
حیوان لکه حیوان شو. د حیوان څه معنا ده؟ د حیوان په معنا کې شرکت دی، ځکه تشخص پکې نشته. د حیوان څه معنا ده؟ جوهر جسم نامن حساس متحرک بالاراده. حیوان څه شی دی؟ جوهر دی. جوهر دا من عرض نه دی. او په جوهر جسم، جوهر کې بیا جسم دی، جسم دی. او بل په جسم کې نامن غټېدونکی دی. حساس مدرک بالحواس دی. حواس څو دي؟ پنځو حواسو ادراک کوي. حساس متحرک بالاراده، حرکت کوي په خپل ارادې سره. خیریت پنجداری میں روڈ ہوئی نو خدي ډېر چې ته لټای دې معنا کې تشخص دی نشته. او قاطع د شرکت څه تشخص. نو مدار د کلیت ته کلی په سره په عدم د تشخص باندې په معنا موزون له کې د کوم لفظ چې په معنا موزون له کې تشخص نو دغه تشخص قاطع شرکت دی. نو د کې به شرکت بین کثیرین، نو کلی کې شرکت بین کثیرین دی. دا کلی مفهوم چې دی په ټولو افرادو کې مشترک دی. د انسان معنا موزون له سره انسان حیوانات تشخص پکې مرئی دی نه کنه. تشخص په معنا کلی کې معتبر نه په سبیلې د جزئیت سره دی، نه په سبیلې د شرطیت سره دی.